د هر عمل اجر شته چې 900 ته بزي خو د روجې اجر نشته. د روجې پته نه لګي چې دا د 100 پورې ده. هر عمل الله دوچنکی او د 900 پورې زی خو روجه نو الله وی الا الصوم روجه د دې عملونو نه بار ده. د هر عمل اجر شته د فرشتو فزریه الله ورکی خو الا الصوم د روجی معین اجر نشته ده. نو څومره به د روجی اجر؟ الله وی الا الصوم فانه لی دا روجه چې دا ما د پاره ده وانا اجزی به او د روجی بدله به زه درکوم تعالی. نو د هر عمل معینه بدله ده. مونږ وایو الله د روجی بس بدلی نو الله وی د روجی تپوس مکوي فانه لی دا تا ما د پاره نیولې ده او وانا اجزی به د دې اجر چې زما څومره خوښی زه به هغومره در کوم. الله وی نو روجه چې دا د دې اجر د الله سره دی چې څومره د الله خوښی الله به ورکوي. لکه ګورئ د ملک وزیر اعظمي او هغه یو آبادی جوړی دی په دې کې مزدوران په کار ولګي. مزدورانو له پیسې مقرر کی ستا به دومره خپلو کسانو ته وی دی له دا ورکوئ پیسې معلومې دي. یو کس پکې راشي نو وزیر اعظم ورته وی ته دا کار کوه. هغه ورته وی زه به کوم خو زما مزدوري به څومره؟ نو وزیر اعظم ورته وی د دې مزدوري مقرر ده دا نوکران به ورله ورکوي خو ته لګیا اوسه او ستا مزدوري به زه درکوم ته لګیا اوسه. نو دا سړی څومره په شوق لګي وی ماله به د دې مزدورۍ اجرت وزیر اعظم راکوي زه د هغه نوکر یم. نو الله وی سروجه ما د پاره ده وانا اجزی به د روجی بدله به زه درکوم. بس په اپله پسې مزه څومره به الله وی بس مووی چې وانا اجزی به بدله به زه درکوم. نو چې الله بدله ورکوي نو الله به د خپل شان مطابق ورکوي. نو الله وی دا ما ته پرېږدی دا روجه خاص ما د پاره ده. ځکه ته چې اودس کوي اوبه راوالې او خولې ته یې وولي خوله کې پې کنګال کې او د اوبه واپس توی کی که د اوبه تا تیرې کړې چاته پته لګي په رنګ کې دې تبدیلي راځي نه خولې ته یې اوبه ویشتي او واپس یې ولي. الله وی دا ما د پاره دا دې ما نه یریږي ځکه د خولې اوبه واپس ولي او ګوټ تې نه تیری. دا زما او د بنده په منځ کې یو پټ راز دی د دې نه بنده بل نه خبرېږي. دا زما او د دې بنده یو پټ راز شروع دی. نو وانا اجزی به د دې بدله بم زه درکوم. الله وی دا به زه د خپل شان مطابق درکوم. روجه دا خاص د الله سره یو راز دی. نام د راز شپې ورځې شروع دي. مونږ دې وخت کې د الله سره په راز کې یو په راز دا یو پټ عمل دی. ټوله ورځ سړی ګرځي وي د الله سره په یو راز کې لګیا یم بنده ترې نه خبرېږي. دا خو اوس روجه ده نو د هر چا روجه خو دا چې د روجې میاشت نه او تا روجه نیولي او بازار کې ګرځي څوک په نه خبر یو به رب خبرې یو به ته خبرې ښه. ځکه الله وی روجه ما د پاره ده وانا اجزی به او د روجې بدله به زه درکوم. دویمه ترجمه علما دا کوي چې د نورو عملونو بدله به الله د ملایکو په لاس ورکوي او د روجې بدله به رب العالمین په خپله ورکوي. نو چې الله په خپله اجر ورکوي چې دا به کم اجري الله به د خپل شان مطابق ورکوي. روجه ډېره قیمتي میاشته هسې رانه چرته لاړه نشي. شیخ الهند رحمت الله علیه نوم به تاسو اورېدلی دا د دارالعلوم دیوبند اولنی طالب و چې دارالعلوم دیوبند مدرسه کوله وشوله نو د انار د ونې د لاندې یو استاذ کېناست یو شاګرد کېناست. بیلډینګ نه و ښه تعلیم و تعمیر نه و ښه او علما وایي जिस मदरसे का तालीम तामीर पर मुक़द्दम हो वो मदरसा कामयाब होगा. چې د کمی مدرسې تعلیم په تعمیر مقدم یا به کامیابی. لکه دارالعلوم دیوبند تعمیر نو او تعلیم وو
نو د هغه اولنی شاګرد نه الله شیخ الهند رحمت الله علیه جوړ کو. نو دا شیخ الهند رحمت الله علیه چې د رمضان المبارک میاشت رااله نو قاری صاحب ته وی تراوی بکو. تراوی دی ته وی ښا قاری صاحب ورته وی څنګه تراوی بکو. وی ته حافظ کنه وی وی ماسختن به ادریګو د پښمنی پوری به تراوی کو کنه چې سو سپاری دی ویل حضرت سوش پی وی ټول رمضان به دا معمول چلیږي ماسختن به ادریګو په پښمنی به بس کو ښا مونږ دریش پی وکړو بیا لنډیم نه کوي ما ختم کړی دی. نو چې شیخ الهند رحمت الله علیه مسلسل یو سوش پی رون کړي کنه مسخوتن به ودرې دو پښمنی نه به بس ټول شپه به شیخ الهند ولاړو قاری به تلاوت کو چې دا به کم منظرو چې شیخ الهند به پسې شاته ولاړو او قاری به تلاوت کو چې یو سوش پی رون کړلې نو د حضرت رنگ بدل شو وجود کی کمزوری رااله وجود کمزور شو. نو د کور زنانه پوښوي چې شیخ الهند ته وجود خرابیږي. نو زنانه ورته وی حضرت یو څو شپې پکې لنډې لکه دا تر سپارې لږې کمې کمې ووایې چې لږه موقع د آرام میلو شي مسلسل د شوګیرو د وجې نه وجود خرابیږي. شیخ الهند رحمت الله علیه ورته څه جواب ورکړي. شیخ الهند د کور زنانه ورته وی نه ده معلومه کدا د شیخ الهند اخیری رمضانی چرته پته نه لګي خدا زما اخیری روجی د ژوند او زیدی سي په خوب کې تیرا کما او دا می چرته د ژوند اخیری رمضانی نو پرې د چې دا ټول شپیرون کما کدا اخیری رمضانی او بل رمضان می په لاس را نشي چرته. نو زنانه وی قاری صاحب تسوال جواب وکړو چې کم قاری باورله پاری ویلی وی شیخ الهند زمون خبره نه مني خو تو ورته وای چې زه بیمار یم نو په دې باندې به لکه شیخ الهند ته دمه میلو شي. نو قاری صاحب شیخ الهند رحمت الله علیه ته وی حضرت بیمار یم لګو پاری به کمې وایو. وی صحیح ده چې بیمار کمې ووایه. نو دوه پاری وویللې په هغې شپه باندې دوه سپارې چې سپارې وویللې نو قاری صاحب سم لاستو شیخ الهند رحمت الله علیه راغې او قاری صاحب له چاپی شروع کړل. هغه راپاسېد وی حضرت دا څه کوې دا خو بې ادبي ده. وی نه ته ما له قرآن لولې زه تا پسې ولاړ یم ته زما امام یې ته ما له قرآن لولې او زه تا پسې شاته قرآن اورم زه به تا له چاپي کوم ته ما له قرآن لولې او زه تا پسې ولاړ یم زما حق جوړیږي چې تا له چاپي وکم. هغه پرې نه ښودو حضرت وی زه سم لاستلم. نو حضرت لاړ تلاوت یې شروع کو او معمولات شروع کړو بیا د پښمنی پورې ویخو. وی زرا لما ورته وی چې حضرت زه خو روغ یم بیمار نه یم دا خو د کور زنانه راته سوال جواب کړو ما وی زه به تاسو ته بانه وکم نو تاسو به لږ ارام وکئ نو تاسو خو بیا د پښمنی پورې ویښوئ ای به حضرت دا معمول به جاری ساتو د پښمنی پورې به درله زه قرآن لولم ای به بس د سبا نه به معمول بیا برقراري ښه